دا موبایل یې ختم کړئ. دغه سهولت ته موږ کور کې نه استعمال کړی. د هغې سهولت په وجه باندې ډېر عزتداره خلک قسم د بې عزته سوي دي. یو واقع چیرې وشوه، د چا یو الله تعالی د مجن بچ کې خور لور ولاړه، نو ما ته څوک رالو یې د دوی مرګ روا ده که ناروا ده. ما ورته ویلم څو اخلاصه ښځه ولاړ. نو دا خبرې دا مسلې یې پوښتنې کړې. نو ما ورته ویلم یارې دا مسله پرېږده، یارې به دا یو بله خبره سره وغږېږو. یې څه شی ده؟ ما ویله دا وجه معلومه کړئ دا خور لور ولې ځي، دا دموږ دا واقع ولې رسېږي، دا وجه معلومه کړه. وجه بیا دوه عزیزان. ما ورته وویل یو وجه دا ده چې موږ پرده ځینې خلک پیغور ګڼي، پرده ځینې خلک پیغور ګڼي. برکۍ ځینې خلک یای د پلار او د نیکه برکۍ نه دي اغوستې، اوس به برکۍ اغوند. زموږ دا کمیسیان هم د برکیو کار کوي ښه، خو لیکن پرده موږ او تاسې نه کو، غیره خلک چې کوم خلک دا کار کوي هغه اول زموږ کور ته راځي، هغه اول موږ دغسې دوی ته دا دروازې خلاصې کړې وروستی دا کار دا واقع پېښه ورسېږي، دغسې خو نه رسېږي. اول ما ویله موږ پرده کې کمزوري. پرده سورت نور کې د قرآن حکم ده، د ما حکم نه ده. که ته ما ته وایې چې ته شکي یې، زه تا ته یم چې ته شکي یې، نه زه شکي یم نه ته شکي یې، دا د خدای او د رسول حکم ده. ته خپله پرده چاردیواري محفوظه کړه، پردی سړی مه پرېږده چې پردی سړی د تا په کور کې کښېني او لټېږي، بیا سبا دا واقع ورسېږي، بیا ته یې چې مرګ یې روا ده که ناروا ده. یارې مرګ پرېږده، یارې راشه دا خپله دا وجوهاتو سره وغږېږو. او دویمه خبره، ته خور لور ته دومره ازادي ورکړې، موبایل دا موبایل یې ختم کړئ. دغه سهولت ته موږ کور کې نه استعمال کړی. د هغې سهولت په وجه باندې ډېر عزتداره خلک قسم د بې عزته سوي دي. الله تعالی دې مې عزتونه محفوظه کړي.